الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی چې کوم سړی دا غواړي چې زه د الله سره د ملاقات شوق لرم، الله فرمایي زه له تا سره د ملاقات شوق لرم. کوم سړی وایي زه د الله سره د ملاقات شوق نه لرم، الله فرمایي زه هم له تا سره د ملاقات شوق لرم نه. زموږ په خپل اپس کې نه سره وایي چې پښتنه نه را باندې کوي، په زر کاله پښتنه نه د باندې کوم، که مې یادوې نه نو په زر کاله دې نه یادوم. که ته ما نه غواړې زه تا څه کوم، که ته له ما بد وړې نو زه تا څه کوم چې له تا به بد زه نه وړم. که ستا له ما سره نه لګېږي نو ما ته څه راپېښه ده چې زه په تا پسې ځغلم. الله هم دغه فرمایي چې کوم سړی دا غواړي چې زما سره ملاقات وکړي، الله فرمایي ما ته بیا دا خوند راکوي ستا سره ملاقات وکړي. زما بابا چې کله وفات کېدی ما دا حدیث ورته وایم، د الله رسول دا فرمایي، الله فرمایي چې کوم څوک زما د ملاقات شوق لري، الله فرمایي زه د ملاقات شوق لرم. داسې طبیعت برابر سو، داسې طبیعت برابر سو، په خدای قسم چې د یو سړي زوی 50 کاله ورکي او بیا راشي، څومره د سړي طبیعت برابریږي. زوی مې ژوندی الله راوستی، ادې څونه خوشحاله کېږي. داسې الله پاک دا حدیث چې ما ورته ووایي داسې خوشحاله سو طبیعت ول. الحمدلله زه هم د الله د ملاقات شوق لرم، زه هم د الله ملاقات غواړم. او کوم څوک چې د الله د ملاقات بد وړي، الله فرمایي زه ستا د ملاقات بد وړم. اوس بی عایشې صدیقې پوښتنه وکړله، دا بل حدیث دی، غالبا د مسلم حدیث دی. ورته ویلې ول دا خو نو هر سړی له مرګه بد وړي، زه هم له مرګه بد وړم، ته هم له مرګه بد وړې، دا پلانی مسلمان هم دا غواړي چې زه مړ نه سم. نو دا خو ملاقات د الله سره په مرګ کېږي. نو موږ هېڅوک مرګ نه خوښوو، د دې څه معنا ده یا رسول الله؟ زه خو نه غواړم چې زه مړه سمه. نو چې معنا د هغه سو چې زه نه غواړم د الله سره ملاقات وکړم. الله رسول الله چې په زبردسته خبر ورته کولی، یا د دې مقصد دا نه دی چې نو دلته موږ وایو چې کوم څوک د الله سره ملاقات کول غواړي، الله د ده سره ملاقات، د دې معنا دا نه ده چې زه مرګ غواړم. د ملاقات معنا دا نه ده چې زه مرګ غواړم، بس یا الله ما مړ کړې زه ستا ملاقات غواړم، دا نه. معنا دا ده چې کله یو سړی نیک مسلمان مري، د مرګ څخه مخکې وده ته بشارت خوشخبري اورېدل کېږي چې ستا د الله سره ملاقات راځي. غواړې ملاقات؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي دلته د مرګ پر حال چې دته دا خبر ورکول سو، دا د ده نو در ټولو لوی ارمان دا دی چې الله له ما سره ملاقات کول غواړي. دی وایي زه د الله سره ملاقات کول غواړم، زه غواړم چې د الله. ګورئ د مرګ څخه یو منټ مخکې زما او ستا زړه ته ولوېده چې اوس موږ مرو. نو اوس که سړی وایي یا زه د الله ملاقات نه غواړم، دا خطرناکه خبره ده. دلته په دغه وخت کې چې دی د الله سره ملاقات کول غواړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر ټولو لوی ارمان یې دا دی چې زه هسې د الله سره ملاقات وکړم. او چې کله یو کافر مري، یو بېدینه سړی، یو بېلارې سړی مري، نو هغه بیا مرګ حال چې راورسېدی، اوس د الله له جانبه فرشتو په ذریعه وده ته دا خبر ورکول چې ته به جهنم له رځې، ته به جهنم له رځې، الله له تا سره ملاقات نه کول غواړي. نو په دغه ټیم کې د ده تر ټولو لویه خبره دا ده چې زه هم د الله سره ملاقات نه کوم، زه د الله سره ملاقات نه کوم، زه خو جهنم له روان یم. نو مسلمان چې کله مري د هغه څه مخکې الله خبر ورکړي چې ستا به له ما سره ملاقات چې زړه دې غواړي، دی وایي وایي الله زه ستا سره ملاقات کوم. او کافر چې کله مري و ده ته خبر ورکول چې ته به جهنم له رځې، اوس نو کله دی د الله سره ملاقات کوي، الله فرمایي زه له تا سره ملاقات کول نه غواړم.